الرحمن الرحیم. زما نوم محمد طاهر ده او په پوري کیم کې اوسېږم. زه هیډ ټیچر دلته خپلو بچو ته کار کوم او موږ په دې کیم کې تقریبا د 40 کالونه دلته اوسېږو او په دې 40 کلنه دوره کې موږ ولیدل چې زموږ ډېر ځوانان بهر ملکونو ته په غیر قانوني ډول باندې مهاجرت کوي. نو د هغې انجام او نتیجه دا چې کورنۍ خپلوان ټولې په ویر او غم کې اخته دي. ډېر ځوانان زموږ د مایانو خوراک شول، هلته په نامعلوم مقبرو کې ښخ دي، د مړي او ژوندي پته یې نه لګېږي. او په سوشل میډیا کې روزانه موږ ګورو چې اعلانونه کېږي او د هغه ښکلو تنکیو ځوانانو تصویرونه پکې شیر کوي چې کورنۍ په تمه دي خو د هغوی پته نه لګېږي. نو زما د یو مسلمان او د یو استاد په صفت ټولو ورونو ته که هغه انصار ورونه دي زموږ او که مهاجر ورونه دي، زما ټولو نه په کلکه دا غوښتنه ده چې په قانوني ډول باندې که چېرته دوی بهر ته ځي نو بلکل تللی شي، خو په غیر قانوني ډول باندې دی بلکل سفرونه نه کوي. او کورنۍ ته هم زما دا خواست ده چې خپل دغه تنکي او ګلالي بچي چې واړه یې غټ کړي دي نو د پیسو او د لالچ په خاطر باندې غیر قانوني ډول مهاجرت ته مجبور نه کړي، تر څو چې د دوی ژوند ته خطره نه او دوی هم تکلیف او پریشانۍ کې اخته نه شي. نو یو ځل بیا هم د ټولو ورونو نه خواهش کوم چې خپل بچي په غیر قانوني ډول باندې بهر ته مه لېږئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.